السلام علیکم ملګرو د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دا خبرې چې د دې د وجې شیخ صاحب خلاف د ټرمپ ناجایز نسل د هغوی اولاد بکواسات شروع کړي نو په دې کې هیڅ داسې غلطي خبرې نشته. تاسو د شیخ صاحب دا خبرې پوره واورئ. هغه دا خبرې د کمې په وجه چې شیخ صاحب خلاف دا خلک بکواسات کوي. زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغوی په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلیږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان، ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. دا د خدای فضل او د خدای کرم. او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی، دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی. دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی. دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو، دغه رزیل. نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کړو. او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی. او وی خبره نور هم جوړېدو واله دی، وایي زم پاکستان ته را روان یم. نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت به وکړي، خو ډېر پلیت قدم دی نو به هر کیف. خیر د پاکستان یو امیج یو نوم پې اوچتېږي، نور هم غټه خبره ده. نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایا ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلیږي، نو ته به هم ځلیږې موږ به هم ځلیږو. خدای دې زموږ دا ملک وځلی، نور دې هم خدای وځلی. او چې دا څومره کوششونه وشو د امن دپاره، امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده. چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی او بدامني ختمه شوه. دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقی ورکی، الله دې نورم کامیابی ورکی. دا دعا به موږ د الله نه کوو. زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغوی په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلیږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان، ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. دا د خدای فضل او د خدای کرم. او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی، دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی. دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی. دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو، دغه رزیل. نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کړو. او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی. او وی خبره نور هم جوړېدو واله دی، وایي زم پاکستان ته را روان یم. نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت به وکړي، خو ډېر پلیت قدم دی نو به هر کیف. خیر د پاکستان یو امیج یو نوم پې اوچتېږي، نور هم غټه خبره ده. نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایا ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلیږي، نو ته به هم ځلیږې موږ به هم ځلیږو. خدای دې زموږ دا ملک وځلی، نور دې هم خدای وځلی. او چې دا څومره کوششونه وشو د امن دپاره، امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده. چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی او بدامني ختمه شوه. دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقی ورکی، الله دې نورم کامیابی ورکی. دا دعا به موږ د الله نه کوو. زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغوی په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلیږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان، ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. دا د خدای فضل او د خدای کرم. او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی،
دا خدای غر کړه دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو دغه رزیل نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتلي چې د دې د برکت نه دا شی او وی خبره نور هم جوړېدو واله دی وایي زم پاکستان ته را روان یم نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت به وکړي خو ډېر پلیت قدم دی نو به هر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم پې اوچتېږي نور هم غټه خبره ده نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایا ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلیږي نو ته به هم ځلیږې موږ به هم ځلیږو خدای دې زموږ دا ملک وځلی نور دې هم خدای وځلی او چې دا څومره کوششونه وشو د دې د امن دپاره امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی او بدامني ختمه شوه دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقی ورکړي الله دې نورم کامیابي ورکړي دا دعا به مونږ د الله نه کوو زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېده نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلیږي د خدای په فضل او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغې وي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد خلک قدر کوي خلک عزت کوي د پاکستان ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ دا د خدای فضل او د خدای کرم او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو دغه رزیل نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتلي چې د دې د برکت نه دا شی او وی خبره نور هم جوړېدو واله دی وایي زم پاکستان ته را روان یم نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت به وکړي خو ډېر پلیت قدم دی نو به هر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم پې اوچتېږي نور هم غټه خبره ده نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایا ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلیږي نو ته به هم ځلیږې موږ به هم ځلیږو خدای دې زموږ دا ملک وځلی نور دې هم خدای وځلی او چې دا څومره کوششونه وشو د دې د امن دپاره امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی او بدامني ختمه شوه دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقی ورکړي الله دې نورم کامیابي ورکړي دا دعا به مونږ د الله نه کوو